السلام علیکم زما خوږو کتونکو. زه نن تاسو سره د غنځاهو جوړولو طریقه شیر کوم. غنځاهي عام کور کې چې مونږه روټۍ دپاره اوړه استعمالو نو د هغه آټې او د غوړو نه جوړیږي. غنځاهي ډیر اسان طریقې سره جوړیږي. تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دې کې ما د کسټر باول ناپ اغشتی دی ستاسو د اسانۍ دپاره. نو غټ باول باندې ما اوړه اغشتی دي. آټه ده، چینی وړوکی باول، وړیم وړوکی باول دی خو دا به مونږ نیم ایډ کوو. اوبه به حساب سره اچو چې کله ضرورت وي. یو انډه او 4-5 دانې شنه لاچي. اوس راځو خمیر جوړولو طرف ته. نو په دې کې مونږ ته د یو غټ لوښي ضرورت دی. هغې کې ما اوړه واچول او چینی به پکې زه هم ایډ کم. دې ټایم کې به زه دې کې نیم باول غوړیم ایډ کم. انډه به داسې پینډ کو او پکې به ایډ کو. دې خمیر کې به اوس مونږ شنه لاچي هم ایډ کو او دا به مونږ لاس سره میکس کو. میکس کولو نه بعد به دا مونږ ښه طریقې سره لاس سره اغږو چې د دې خمیر ښکلی تیار شي. دا خمیر مونږه صرف په انډه او په غوړو واغږو نو داسې قسم له خمیر تیار شو. او دا چې لاس سره وګورئ نو چورې کیږي. دې کې به اوس لږې اوبه ایډ کوم او دا به زه ښه طریقې سره اغږم. نو دا به مونږه ګورو چې د دې خمیر مونږ نه نرم نشي او دا مونږه سخت خمیر جوړ کو چې دې نه غنځاهي ښکلې راشي. د غنځاهو خمیر ما تیار که او دې نه به اوس زه تاسو ته ښوم چې غنځاهي څنګه جوړیږي. نو دا به مونږه داسې لږه حصه د دې خمیر نه رانیمه کو لاس کې او دې شیپ کې به مونږه غنځاهي تیار کو. لاس سره هم تیاریږي او مونږه دې له کم عام سبزۍ له چې مونږه کور کې استعمالو هغه ټوکرې باندې هم دې له شیپ ورکولی شو. نو دا خو فلحال ما تاسو ته د لاس والا شیپ وښوره دی او اوس به زه تاسو ته د ټوکرۍ والا هم وښوم. په دې ټوکرۍ باندې به اوس زه غنځاهو له شیپ جوړوم. ما ساده هم جوړ کړه لاس سره او ما هغه لاس سره چې څنګه جوړیږي هغه غنځاهي به مونږ راواخلو او مونږ به یې دې ټوکرۍ باندې داسې پریس کو او رول به یې کو. نو دا به داسې قسم له غنځاهي جوړ شي. د دې شیپ داسې جوړ شو. اوس په دې پین کې ما غوړي سره کړه او غنځاهي ما ټول یو شان تیار کړه. نو دا به ټول زه دې کې سره کوم خو دې له به مونږه په کچه کې چمچ نه وړو چې دا مونږه نه ماتیږي نه. کله چې دا یو طرف باندې پاخه شي نو بیا به مونږه د دې سایډ بیا بدلو. زما خوږو کتونکو غنځاهي تیار شو او که ستاسو زما ویډیو خوښه شوې وي زما ویډیو لایک کې، شیر کې او ما ته ضرور کمنټ وکړئ. زما چینل سبسکرایب کې او د غنټۍ بټن پریس کې چې تاسو ته زما نوې ویډیوز زر ملاویږي.